یوه ورځ په مجلس کې ناست دی، داسې ګلاس اوبه ورته رالی د جنت نه، هغو ته وایي آب حیات، یعنی چې دغه اوبه سړی وچښي نو بیا پر هغه باندې مرګ نه راځي. د جنت څخه دا ګلاس اوبه راغلی، سلیمان علیه السلام ته وفرمایل که دې دغه اوبه وچښلې ته به همیش په دنیا کې یې، او که دې ونه چښلې په تا باندې مرګ راځي. سلیمان علیه السلام خپل عمله راټوله کړه، زر قسمه مخلوقات، حیوانات سو، انسانان سو، پیریان سو، دیبان سو، دا خره و، غوایي و، میږې و، بزې و، دا ټول یې راجمع کړه، د دې سره مشوره کوي. دې ټولو ورته وفرمیل چې پاچا سلامت ته دا اوبه وچښه، ته به همیش زموږ پاچا یې. لیکن یو حیوان نه و، دغه حیوان موږ ورته وایي شکوڼ. شکوڼ هغه ته وایي چې دونه غشي لري. دا حیوان حاضر نه و، دا اوبه پر میز باندې پرتې دي. آس ته وویله چې ته ولاړ شه شکوڼ راوله، چې شکوڼ ما ته کومه مشوره راکوي. آس چې کله ولاړه شکوڼ ته، شکوڼ ته وفرمیل چې سلیمان علیه السلام غوښته راځه. هغه وویل چې ستا په خوله زه نه ځم. بیا ادبي معاب دوم ځل سلیمان علیه السلام سپی ور واستوئ. سپي ته یې وویل چې ولاړ شه شکوڼ راوله. چې کله سپی راغی، شکوڼ ورسره راغی. سلیمان علیه السلام شکاڼه ته وویل، وای اوله د دې خبرې جواب راکړه چې آس یو ډېر بهترین حیوان دی په حیواناتو کې، او سپی چې دی دا نجس دی. د سپي سره رالی، د آس سره رانلی، دا ولې؟ شکوڼ ورته فرمایي، وای د آس سره اگر چې بهتره حیوان دی، زه ځکه ورسره رانلمه چې ده باندې دوست او دشمن معلوم نه دی. که دوست پښه باندې راواړی هم زغلي، او که ستا دشمن پښه ور باندې راواړی هم زغلي، نو ځکه زه د سره رانلم. او سپی چې دی دا دوست و دشمن پیژني، د شپې به راسې سپی ستا بوی پیژني، تا ته غاپې نه، لیکن دشمن نه پرېږدي. ول ما ته دا مشوره راکړه، دا اوبه د جنت راغلې، کې زه وچښمه نو زه به همیش ژوندی یم، او کې ونه چښم په ما باندې مرګ راځي. دا نورو خو راته ولې چې ویې چښه، لیکن ستا مشوره څنګه ده؟ دی ورته فرمایي، وایي که زما مشوره منې دا اوبه مه چښه، ځکه چې الله زموږ سره وعده کړې ده چې هر نفس څکونکی د مرګ دی، په تا باندې به دا ژوند په غم کې تېر شي. نن زوی مړ دی، سبا ملسی مړ دی، نن ماینه مړه ده، نن خورزه مړه ده، عمر به په غم کې در باندې تېر شي. دا اوبه مه چښه. تاسې اوس خپله سوچ ووایئ، شکوڼ یو حیوان دی، عقل ورسره نسته، ناطق خبرې نشي کولی، د هغه سره دا سوچ شته چې مرګ را روان دی. ما او تا دغونې سرونه، دماغ په ښه کې، ژبه چالو، سترګې کار کوي. ما او تا ولې دا سوچ نه دی ولی چې مرګ راځي، د دغه مرګ لپاره باید تیاری وکړو. دا قبر نه دی، دا هېڅ شی سړی نشي خلاصولی بغیر د نیکو اعمالو. اوس شکوڼ په دې باندې پوهېږي چې مرګ را روان دی، نو ما او تا ولې نه پوهېږو، نو ولې عبدالرازق نه پوهېږي، نو ولې سلیمان شاه و عباس نه پوهېږي چې والله مرګ خو حق دی. نو چې مرګ حق دی، بیا خفګان ته ضرورت شته نه. چې اوس شکوڼ په دغه باندې پوه دی، سلیمان ته وایي، پیغمبر ته وایي اوبه ونه چښې، هغه بیرته واستولې جنت ته. بنابر اختلاف، څوک وایي چې دا کارغانو چښلې دي، بعضې روایتو کې راځي وایي کارغانو ته ښکنځل مه کوئ، په دې کې د سلیمان علیه السلام د وخت کارغه هم شته، ځکه چې دا اوبه هغو چښلې. مرګ پر موږ راځي ورونو، د مرګ څخه خلاصون نسته. نو چې کله خلاصون نسته، ځان ورته تیار کوي. موږ تاسې لار خطا کړې ده. پیغمبر فرمایي، وایي زما امتیان وایي چې مرګ حق دی، لیکن تیاری نه ورته کوي. باید چې مرګ حق دی، ځان خو ورته تیار که، ځان ورته آماده که. موږ آماده نه یو. کله چې مو مړی وسي، بعد هغه خبر سو چې په والله مرګ سته.